په یو بل پورې مذاق کول دا په خپل منځ کې ورورولي ختمی دشمنی چې نو پیدا کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم اے مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم یو قوم دی په بل قوم پورې مذاق نه کوي ځکه ته په یو قوم پورې مذاق کې په هغه پورې استهزاء کې عسى ان يكونوا خیرا منهم کېدای شي چې را په چا پورې مذاق کېږي دا ډېرې مذاق کوونکي نه غوری د دې څه پته لګي چې الله په نسبت باندې مقبول انسان کم یو دی او خدای د پسندیده او محبوب انسان کم یو دی هېڅ پته نه لګي په دې وجه دا کم څه چې په خپل منځ کې عداوت پیدا کوي او د یو بل سره دشمني پیدا کوي محبتونه ختموي هغې کې یو په خپل منځ کې په یو بل پورې مذاق کول دي نو الله یې وفرمیل چې تاسو یو بل پورې مذاق مه کوئ هسې نه چې زړونه د یو بل نه وټکېږي او دشمني ستاسو پیدا نشي او بیا مذاق دا د نارینهو په مقابله کې زنانه ډېرې زیاتې کوي زنانو کار هم دی چې دا په یو بل پورې استهزا او مذاق کړی دی یوه زنانه د بلې زنانه د ځان نه غوره نه ګڼي نو الله زنانو ته تفصیلي بیا جدا خطاب وفرمیو ولا نساء من نساء زنانه دې په زنانو پورې مذاق نه کوي عسى ان یکن خیرا منهن کېدای شي چې په کومه زنانه پورې دا زنانه مذاق کوي هغه زنانه چې په کم پورې مذاق کېږي دا د دې نه غوری دا کومه زنانه چې مذاق کوي نو دا مذاق کول په یو بل پورې دا په خپل منځ کې اخوت ورورولي ختمه کړي او الله دا نه غواړي چې زما د مخلوق او انسانانو په منځ کې د یو بل سره عداوتي او دشمني دي دغه شانتې یو بل څه دی چې هغه د خپل منځ کې یو بل نه نفرتونه راولي هغه په خپل منځ کې یو بل کې عیبونه راویستل دي عیب جویي کول دي الله مخکې وفرمیل ولا تلمزوا انفسکم یو بل کې عیب جویي مه راوباسئ عیبونه یو بل کې مه راوباسئ کله کله یو سړی په خپه باندې به ګوډي او یو کس د هغه پیښې کې ډېره خپه ګوډه ګوډه وړي او د هغه پکې عیب جویي راوباسي په هغه پورې مذاق کوي په دې طریقې سره بعضې اوقاتو کې یو سړی په سترګه باندې ړوند دي او ته را یوه سترګه پټه کې د هغه پیښې کې یا یو سړی وی د ده به ژبه نښلي دی به خبرې پسې نشي کولی او بیا به ته ژبه چیرې نښلی رانښلی چې زه د پلانې پیښې کومه او یا به چیرې نو یو انسان د قد نه چیتي نو ته به د هغه پیښې کې نو په دې سره اکثر په معاشره کې بګړاو پیدا شي معاشره کې اختلاف پیدا شي او الله دا نه غواړي چې د دوو مسلمانانو انسانانو په خپل منځ کې اختلاف او بګړه وي ځکه الله فرمیل چې دا څیزونه هم د دوو مسلمانانو په منځ کې اختلاف راولي نو ولا تلمزوا انفسکم یو بل کې به داسې عیب جویي چې نو دا نه راوباسئ د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه یو پیره د خپلې بنې چې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د بدن نه چیته را دی په اشارې سره دا لاس داسې کو وایي هغه چیتې غونته کې دا کار داسې کړی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ورته ویې عایشې نن چې تا کم جرم وکړه که چېرته کې دا جرم دا سمندر طرف ته ور واچولی شي نو هغه سمندر به ټول زهري لکې او بدبویه به یې کړي په دې وجه الله وفرمیل ولا تلمزوا انفسکم یو بل کې عیب جویي مه راوباسئ ځکه را په خپل منځ کې نفرتونه سیوا کوي او دغه شانتې عداوت پیدا کوي د یو بل نه د انسان اختلاف چې نو داسې یوه شي همدغه شان څومره اشیا چې دي الله قرآن کې په هغې باندې ډېر سخت منع فرمایلې ده چې کم په خپل منځ کې یو بل نه دشمني پیدا کوي او بعضې خلک داسې چې اکثر عداوت د دې وجې نه پیدا شي چې یو سړی بل سړي ته غلط نوم وایي په صحیح نوم باندې نه راولي الله فرمایل ولا تنابزوا بالالقاب یو بل به په غلطو القاباتو سره نه راولئ یو سړی دی الله تعالی ګوډ پیدا کړی دی دته به ګوډ نه وی یو سړی دی د سترګو نظر کم دی دته به ړوندق نه وی دته به کوڼ نه وی او دغه شانت یو سړی دی د جسم نه به چیتي دته به ټیپق نه وی او نه چې کم دی یو سړی ډېر زیات دنګ دی ته چې کم دی نو دته مختلف القابات وی غلط نومونه ورته وی هغه نومونه چې دا د انسان واوري نو دی پې خفه کېږي نو خامخا که چېرته کې هغه ستا دا خبره واوري چېرې د ما ته راسې غلط نوم اخیستی دی نو بیا به چېرې نو خامخا ستا نه که په ژبه درته څه ونه وایي خو په زړه کې به یې نفرتي او رب دا نه غواړي چې په معاشره کې هغه کارونه وشي چې د خلکو په خپل منځ کې یو بل نه اختلاف پیدا شي نو الله وفرمیل یو بل به په داسې غلطو الفاظو سره هم نه رابلئ غلطو نومونو سره به نه رابلئ او بیا الله وفرمیل
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان د ایمان د قبلولو نه وروسته دا د فسق نوم ډېر زیات بد شی دی چې ته یو انسان ته چیرې نو غلط نوم وې یا یو مسلمان دی ته ورته کافره یا ورته هندو یا چې کوم دی نو هغه ته فاسقه یا بل داسې نوم ورته وې الله د دې تردید وکړه ځکه دا هغه اسباب دی چې په معاشره کې یو بل سره بګړاو پیدا کوي او الله دا نه غواړي چې معاشره کې د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې بګړاو پیدا شي او بیا الله فرمایل یو بل سی دی چې ستاسو په خپل منځ کې تعلق دا پرې کوي د یو بل سره عداوت او دشمني راولي هغه چې نو په خپل منځ کې په یو بل باندې ګمان کول دي یو سړی په یو کار لیدلی نه او د غلط ګمان کوي د هغې غلط ګمان نه د نفرت درې بل نه پیدا شي او دا بل پرې بل باندې غلط ګمان کوي نو الله مسلمانانو ته انسانانو ته چې کوم دی نو خطاب فرمایي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای مؤمنانو دا ډېر ګمان نه ګورئ ځان ساتئ دا ډېر ګمان نه اجتناب کوئ ځکه ان بعض الظن اثم ځکه بعضې ګمانونه دا ګناه دی ګورې که په یو سړي باندې ښه ګمان وکړې دا ګناه نه دی خو غلط ګمان چې یو سړي کې تا یو عیب لیدلی نه دی او ته په هغه باندې غلط ګمان کوې نو دا هم د یو بل سره نفرتونه پیدا کوي ظاهره خبره داره چې ستا په چا باندې غلط ګمان دی ته پې سلام نه کې تر هغه سره چې نو صحیح خبرې نه کې بیا به د هغه هم ستا نه کرکه پیدا شي او معاشره کې به ورو ورو چې نو دا بګړاو پیدا شي په دې وجه شیطان اولنی کار دا دی چې د دوو کسانو په خپل منځ کې اختلاف راولي ځکه تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث اورېدلی رسول الله مبارک فرمیل چې النکاح من سنتي نکاح زما سنت دی او نو بیا خو د دې خبرې ډېرې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام نکاح ته سنت ولې ویلی دي خو یو وجه علماو دا بیان کړې ده چې د انبیاو کار دا دی چې په خپل منځ کې مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او د شیطان کار دا دی چې د دوو کسانو په منځ کې اختلاف او افتراق راولي په دې وجه چې نبی علیه الصلاة والسلام چې دا نکاح زما سنت دی او سنت ورته ځکه وی چې که تاسو خیال کړئ دوه قومونه یو بل نه پیژني ګورئ خو چې د یو قوم د هلک او د بل قوم د جنې په خپل منځ کې نکاح وشو نو دوه کسانو اتفاق رانغی بلکې د دوو قومونو په خپل منځ کې اتفاق راغی هغه قومونه مخکې یو بل نه پیژندل اوس د نکاح نه وروسته یو بل ځای ته ځي راځي د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکېږي د یو بل چې کوم دی نو درد او فکر کې د یو بل سره بالکل مساوي او برابري د دوو قومونو په خپل منځ کې اتفاق راغی او دغه اتفاق چې راولي نو دا په صحیح طریقې سره نکاح راولي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې النکاح من سنتي او دغه نکاح چې کله مات شي یعنی یو خاوند خپلې ښځې له طلاق ورکړي نو د دې سره دوه کسان جدا نه شول بلکې دوه قومونه جدا شول په دې وجه د شیطان اولنی کار دی او خپلو کشرانو له هم دغه تعلیم ورکوي شیطان چې کوشش دا کوي چې یو ښځه او خاوند په خپل منځ کې را جدا کوي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی چې کله سحر شي نو شیطان د سمندر په سر باندې یو تخت چې نو دا ولګوي او د ده نه دا واړه واړه شیطانان راتاو شي د مختلفو مقاماتو نه د وړو وړو شیطانانو تشکیل وکړي او کله چې ماښام مازدیګر دا شیطانان راواپس شي کارګزاري اورئ د خپل ابلیس ته یو وایي ما دا کار وکړ یو سړی مې په بل قتل که بل وایي دا مې وکړل بل وایي دا مې وکړل خو د ټولو نه وروسته یو شیطان راشي دی وایي چې یاره جي ما صحیح کار نه دی کړی زما نه نن څه دومره خاص کار نه دی شی ما دومره کار وکړه چې ما د یوې ښځې د خولې نه څه خبرې ویستې د یو سړي د خولې نه مې څه خبرې ویستې او د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې مې تعلق خراب کړه د سړي د خولې نه مې طلاق الفاظ ویستل ښځه او خاوند مې جدا کړه روایت کې راسې راځي چې شیطان ورپاسي او دا ابلیس په سینه پورې ورجوخ کې چې اصل کار هم تا کړی دی ځکه دا یو سړی یا یوه ښځه جدا نه شول بلکې یو قوم او بل قوم په خپل منځ کې یو بل نه جدا شول په دې وجه د انبیاو کار دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد د مسلمانانو راولي د شیطان کار دا دی چې د مسلمانانو په منځ کې افتراق چې کوم دی نو دا راولي ځکه الله فرمیل چې یو بل به په غلطو القاباتو نه راولئ یو بل پورې به چې کوم دی استهزا نه کوئ دغه شان دی په یو بل باندې به غلط ګمان چې دی نو دا نه کوئ او بیا الله فرمیل چې ګوره یو بل کې په خپل منځ کې هغه اختلاف چې کله پیدا کېږي نو دا اکثر په غیبت باندې هم پیدا کېږي زه په یو مجلس کې ناست یم ستا بد ویم غیبت دې وکم او سبا تا ته را خبره در ورسي چې ده په مجلس کې ستا بد ویلی دي ظاهره خبره داره چې په کم مجلس کې تا واورېدل چې ده ستا غیبت کړی دی ته به زما هلته غیبت کې که ما ته خبر را ورسېره بیا زما او ستا په منځ کې په زړه کې یو بل نه کرکه پیدا شوه نو الله په شدیدو الفاظو کې سختو الفاظو کې هغه سبب هم چې کوم دی نو دا منع که چې هسې نه د غیبت په وجه باندې د یو دوو کسانو په خپل منځ کې نفرت پیدا نشي
الله تعالی فرمایل چې ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت په چرته هم نه کوي او دومره شدید و سخت الفاظ کې الله منو فرمایله چې دا غیبت څه شی الله فرمایل ایحب احدکم تاسو کې یو سړی دا خوښي ان یاکل لحم اخیه میتا چې د خپل مرور مسلمان غوښه وخوري د یو انسان رور مړ دی دا رور په تخته باندې پروت دی ستا په لاس کې چا چړه درکړه چې دا چړواله د در جسم نه د غوښو ټوکړې چې کم دی نو راتوګه او دغه غوښې چې کم دی نو دا خوره الله چې کم دی د هغې غوښو خوراک نه زیات چې کم دی هغه د کرکې څیز دا غیبت وفرمایو الله فرمیل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ولې تاسو کې یو سړی دا خوښوي چې د خپل مړ رور مسلمان غوښې وخوري نو فکرهتموه تاسو خو هغه بد ګڼئ نو چې هغه بد ګڼئ بیا د یو بل غیبت مه کوئ ځکه غیبت د هغې اسبابو نه دی چې د دوو مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق نه راولي بلکې افتراق پیدا کوي الله خوښه داره چې را دوه مسلمانان دی یو بل سره مینه او محبت وساتي او الله بیا فرمیل ولا تجسسوا په خپل منځ کې تجسس هم مه کوئ دا د یو خبره دا د شر په نیت باندې بل تړل دا د بل خبره د شر په نیت باندې بل تړل دا هم په خپل منځ کې چې کوم دی نو افتراق پیدا کی او یو بله وجه الله په سورې حجرات کې په دې رکوع کې فرمایله چې یوه د افتراق وجه هم داره کله کله په یوه علاقه کې څه کسان اوسېږي یو وایي زه په قوم باندې اعلی ته د قوم نه چې کوم دی نو ادنا اعلی قوم والا ادنا ته په بد نظر سره ګوري الله فرمایل چې انسانه د یو سړي او د یوې ښځې نه پیدای یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ما خو د یو سړي نه د آدم علیه السلام نه د یوې ښځې نه د حوا علیه السلام نه پیدا کړی نو چې د یو سړي نه سړی پیدا د یو زنانه نه پیدا دی به په بل باندې څه فخر وکړي ها البته الله فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما غټې قبیلې وړې قبیلې په تاسو کې د دې وجې نه پیدا کړي دي چې داسې یو بل پرې باندې وپېژنئ خپل سړی وپېژنئ پردی سړی وپېژنئ د یو انسان چې کم دی نو تاسو درک لګوئ د پلانې قوم سره چې تعلق لري نو سړی بیا وپېژني خو دې دپاره نه چې تاسو اعلی نسب والا ادنا نسب والا ته بد وګوري ځکه ټول د یو آدم علیه السلام بچی ټول د یو حوا علیه السلام بچی په دې باندې به هم یو بل باندې فخر نه کوي نبی علیہ السلام چې کله اخرنه حج او د هغې د خطبې په موقع باندې وفرمیل چې خبردار ګورې عربي ته په عجمي باندې فضیلت نشته عجمي ته په عربي باندې فضیلت نشته نه سپین ته په تور باندې فضیلت شته نه تور ته په سپین باندې فضیلت شته نو دا هغه اسباب دي چې په خپل منځ کې د یو بل نه کرکې پیدا کوي نفرتونه چې کم دی نو دا پیدا کوي او قرآن کې ځای په ځای الله تعالی فرمایي هغه اسباب یې موږ ته ښوولي دي چې کوم اسباب په خپل علاقه کې د یو انسان د بل انسان سره کرګه پیدا کوي شدید الفاظو کې راغې نه الله رد فرمایلی دی سورې لقمان کې الله تعالی فرمایي لقمان حکیم سے خپل بچي ته وایي ولا تصعر خدک للناس د معاشري اصول ورته ښیي چې ګوره یوه د کرکې او د نفرت وجه دا هم ده یو انسان له ته مخامخ ورشي تا هغه ته خبرې کوي هغه ستا نه مخ وګرځوي یا ستا نه هغه اړې ته ګوري ظاهر خبره دا چې ستا په زړه کې به هم د هغه نه نفرت پیدا شي او الله خدا نه خوښوي چې معاشره کې د یو بل نه نفرتونه وي بلکې الله په دې باندې خوشحالېږي چې په یو معاشره کې اخوتي رورولي او بااشاري نو لقمان حکیم سے خپل بچي ته نصیحتونه وایي ولا تصعر خدک للناس د خلکو نه به مخ ګورې نه ګرځې ښه هسې نه یو سړی ستا سره مصافه وکړي لاس میلاو کړي یو سړی تا له مخامخ درشي او تا دې سټ داسې کړی دی ولا تصعر سار په عربۍ کې چې دی دا په اوښ باندې یو مرض ولګي چې دا سټ یې داسې کوږي نو اکثر داسې متکبره کس چې ستا نه نفرتي نو ستا سره خو لاس میلاو کې خو دې طرف ته چې نو دا ګوري الله فرمایل ولا تصعر خدک للناس چانه به مخ چې کم دی نو دا نه ګرځې او بیا الله فرمایل چې ګوره زما خوښه چونکې دا ده چې دوه مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاقي رورولي او محبتي لہذا ګورې داسې خبرې د خولې نه تاسو ونه باسئ یو بل ته چې هغې خبرو په ذریعې سره په خپل منځ کې نفرتونه پیدا شي الله فرمیل وقولو للناس حسنا وقولو للناس حسنا تاسو په خپل منځ کې خلکو ته چې خبرې کوي دا ښې خبرې کوئ په صحیح طریقې سره انداز سره چې کوم دی نو خبرې کوئ او نبی علیه السلام د انسان ته ویې ګورئ چې نبی علیه السلام وفرمیل چې ګوره انسانه تا ته پته ده چې دا په خپل منځ کې اختلافات دا
دا د الله تعالی څومره غضبونو له دعوت ورکوي دا اخوت ورورولي او بایچاري په خپل منځ کې مینه محبت دا د الله تعالی چې کوم دی رحمتونو طرف ته دعوت ورکوي نو نبی علیه الصلاة والسلام امت ته وفرمیل تکف شرک عن الناس ای انسانه د خپل شر نه چې کوم دی نو خلک منع کا دا خپل شر دی هم د خلکو نه منع کا هسې نه چې ستا شر خلکو ته چې کوم دی نو دا ور ورسي په دې وجه رسول الله مبارک په یو مقام باندې چې دی نو دا وفرمیل احب الناس الی الله الله ته په تمامو خلکو کې د ټولو نه محبوب هغه سړی دی انفعهم للناس چې دا زیاته نفع خلکو ته وررسوي یو انسان دی مخلوق ته کفه نفع وررسوي یو انسان دی زیاته نفع وررسوي الله ته محبوب هم هغه دی چې دا د الله تعالی انسانیت ته چې کوم دی نو زیاته نفع دا وررسوي الله ته هغه انسان مبغوض دی چې دی په معاشره کې چې کوم دی نو هغه اخوت له لته ورکوي ورورولي له لته ورکوي معاشره کې چې کوم دی نو اتفاق او اتحاد ختموي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام عجیبه الفاظ ګورې وفرمیل غور سره واورئ نبی علیه الصلاة والسلام عجیبه الفاظ وفرمیل رسول الله مبارک وفرمیل الخلق عیال الله دا مخلوق چې کوم دی نو دا د الله یو کړمه ده فاحب الخلق الی الله بیا پرې مخلوق کې الله تر ټولو نه محبوب څوک دی من احسن الی عیاله کم چې د الله درې کړمې سره د الله درې مخلوق سره چې کوم دی نو په ټولو کې زیات ښیي لہذا رسول الله مبارک څنګه چې الله هغه الفاظ په داسې سختۍ سره د هغې تردید وکړه کم چې اسباب په خپل منځ کې د دشمنۍ پیدا کول دي نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې الفاظ حدیثو کې بیان کړل کم چې په خپل منځ کې اخوت پیدا کوي او د هغې الفاظو نه منع وفرمیله کم الفاظ چې کم دی نو هغه په خپل منځ کې دشمني پیدا کوي لکه بخاري شریف کې ابتدایي بابونو کې نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی رسول الله مبارک وفرمیل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چې د لاسونه او د ژبې نه بل مسلمان چې کوم دی نو دا سالمي لہذا په دې وجه باندې خبره ما دې پور راغستې وه چې خپل منځ کې اتفاق او اتحاد اخوت او ورورولي بیا اکثر مقاماتو کې خلک زمانه چې کله تپوس وکړي یاره زمونږ معاشره کې یا زمونږ محله کې بګړاو دی د محلې اتفاق نه راځي زم اسانه طریقه را اسانه طریقه دا چې 15 ټیمه تمام خلک چې دی یو ورځ دا 15 ټیمه په یو امام پسې شاته مونځ وکوي الله د دې په یو ځای پرې یو صف کې چې را انسان داسې ودرېږي دا د یو بل سره هغه کمې چې په خپل زړونو کې هغه کم خیر او هغه الله تعالی بالکل ختم کی او محبتونه د یو بل سره چې کم دی نو دا شروع شي بس آسانه نسخه را 15 ټیمه ثابت محلې والا دی یو ورځ 15 ټیمه را په یو امام پسې شاته دا په یو الله اکبر باندې ښکته شي په یو الله اکبر باندې پورته شي سره د امام سره یو ځای سلام وګرځئ ته بیا هغې ورځ ته وګوره سبا ورځې ته وګوره یو هفته چې کوم دی نو ته مونځ وکړه ستا هغه دشمنۍ دا بیا په محبتونو باندې چې کوم دی نو سیوا شي نو هره محله کې راسې کول پکار دي چې ستا په محله کې یو سړی 15 ټیمه مونځ ته نه راځي دا محلې والا دې په ګش باندې ځي دا خو تا یو ورځ زمونږ نه چې کوم دی نو چوټې وکړه دویمه ورځ دې چوټې وکړه دا خو به ورو ستا په زړه باندې خیرې راشي زمونږ په زړه کې به تا د خیرې راشي راشه زمونږ سره چې کوم دی 15 ټیمه مونځ کوه چې الله تعالی زمونږ اخوت او ورورولي چې کوم دی نو دا پیدا کړي او بیا دا خبره ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ دا الله تعالی رحمت را پرون مارې کوز جماعت کې چې کوم دی نو دا وی چې الله د رحمت په نظر باندې یو علاقې ته چې نو دا وګوري هغې علاقې له الله تعالی یو عالم دین ورکړي ګورې دا د الله تعالی د دې علاقې سره دا د خیر چې کوم دی نو اراده فرمایلي چې هغه علاقې له یو عالم چې نو دا ورکړي او بیا دا خبره هم ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ الله چې یوې علاقې له دیني مدرسه ورکړه یا ورله یو علم ورکړه یا د قرآن حافظ چې کوم دی نو دا ورکړه نو د دې نه دوه خبرې مقصودې ګورئ یو پر دې علاقه باندې د الله د خیر اراده همي او دویم د دې علاقې ازمیل ګورئ همي چې ما خپل یو عالم دین ما د نبی علیه الصلاة والسلام یو وارث تاله درکړو زه ګورم چې د ته عزت ډېر زیات کې که د ده بېعزتي ډېره زیاته کې زه ګورم چې د ده نه ته سا حاصلول غواړې او که نه حاصلول غواړې کله چې الله یو نعمت د یو عالم په شکل کې یو علاقې له ورکړي خلکو ته الله ګوري چې دا خلک وڅه کوي د ده نه فایده حاصلوي د ده سره محبت کوي که د ده سره بغض کوي چې کله انسان د هغه نه فایده حاصله نه کړه انسان د هغه سره بغض شروع کړو الله هغه نعمت والي بلې علاقې له ګورې ورکړي هغه علاقه محرومه کړي خو د هغې علاقې اولاد چې کوم دی نو الله بیا د دین نړون وساتي ګورې دا خبره ذهن کې یاد ساتئ
دنیا کې تاسو تاریخ وګورئ الله په هر دور کې را علما یو علاقې له ورکړي دي د الله رحمت په همو د الله امتحان او ازمیخ په همو تاسو وګورئ د خپل علماو لایبرری لګو وګورئ کتاب لپاسه مصنف چا چې کتاب لیکلی دی په هغې باندې وایي بخاري لیکلی په هغې وایي سمرقندي لیکلی هغه بخارا او سمرقند زموږ د علومو مراکزو زموږ د دې علاقې نه به خلک تلل هلته به علوم حاصلول الله په هغې خلکو باندې امتحان هم راوستی الله په رحمت هم کړه او د علماو په شکل کې الله تی ازمیخ هم اغسته چې ګورم دا خلک زما د دین زما د علماو توهین کوي که د دې عزت کوي کله چې هغو هلته بې عزتي شروع کړه الله تی دین هم اغست الله تی علما هم اغست نن هغه کتابونه چې هغو لیکلي کتابونه د هغې باندې مونږ یو کس نه عالم جوړو هغه مدرسې هم ختمې شوې بلکې په هغه علاقه باندې الله هغه دهریه او کمینوس مسلط کړل چې د خلکو د عقیدې نه دا خبره د خلکو د ذهن دا سوچ وسته چې الله یو دی او داسې قسمه اجتماعات پرې راغونډول چې ګوره زموږ نه مخکې علما دلته راغلي وو تاسو ته وی چې الله یو دی تر اوسه پورې چا خدای پاک په نظر باندې نه دی لیدلی لہذا کم شی چې په نظر نه راځي هغه نه خدای موجود نه دی د هغې علاقې نه الله تعالی علوم هم واغستل د هغې علاقې نه الله تعالی هغه دین هم واغسته هغه علاقې والا نه د لاسونه الله قرآن هم واغست یو عالم و یو زنانه مې ولیده زه لاړم ماتې ته مسلمان ما او ستا سره خو قرآن نشته ما شته بیگ کې قرآن وایغستو کله ښکلو کله په تندي پورې مګه ما یې دا ولې وې زما 40 کاله عمر دی په اول ځل باندې زه الله د کلام چې کوم دی نو دیدار کومه ما یې د الله ته وګورئ لغونته چې کوم دی خپل علما د خپل سر سوری وګڼئ د علماو نه کار والی که نه دا علما به الله د دې علاقې نه اوچت کي الله به بل طرف ته ویسي الله د قرآن ذمواري اخیستې ده الله وفرمیل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما دا قرآن نازل کړی دی موږ د دې حفاظت ذمواري اخیستې ده خو چېرته الله دا نه دي فرمایلي نبي علیه الصلاة والسلام احادیثو کې را نه دي فرمایلي چې زه به بیانو کې حفاظت کوم زه به لانګڼ او شاډېرۍ کې حفاظت کوم زه به سوات او پاکستان کې حفاظت کوم الله په هر دور کې حفاظت کوي الله به زموږ نه والي روس له به ورکړي الله به دا علما قرا والي زموږ نه الله به چین له چې کوم دی نو دا ورکړي خو خبردار موږ به ګورئ د دې نه ړانده پاتې شو نو الله علما درکړي دي الله عالم دین درکړی دی فایده ترې والې د دې نعمت ناشکري ونه کوي زموږ اکثر د پښتو متل دی وایي د کور ناوې قړمېزنې موږ که چېرته کې د یو محلې ته د هغې محلې د عالم مطابق خبره وکړو وایي نه تعام علما مه یادوه زموږ عالم کې دا کار دی زموږ عالم داسې دی دا خبره ذهن کې یاره وساتئ دا د اغیارو چې کوم دی نو خبره ده اغیارو خبره تاسو خپله کړې ده دا خبره ذهن کې یاره ساتئ زمونږ چې کوم دی یو کس راغی او دې کس تا ته راوی چې مولوی صاحب ما بیګا په خوب کې پی لیدلې پی مسکل نو تعبیرونه تاسو وګورئ تعبیرونو کتابونه هغو کې به تعبیر داسې لیکلی چې کم یو کس په خوب کې پی وسکل د دې خبرې تعبیر دا چې الله به دل علم ورکوي الله به د دا اولاد له علم ورکوي وس الله چې کوم دی د دا اولاد له یا دل علم ورکوي د تعبیر نه پته ولګېده چې د علم په مثال د یو پیو دی بیا موږ زمیندار خلک یو موږ ساوري کورونه چې نو دا ساتو تاسو یې پیمان وایئ تاسو په سخا لوښي کې چېرته را د غوا د میخې نه پی نه دي رالوشلي کله چې تاسو یو لوښي ته پی ور اچوئ هغه لوښی تاسو ومینځئ هغه لوښی تاسو بین هم کوئ که په هغې کې چېرته کې سخا بوی بیا تاسو چې نو دا اینځئ چېرته کې پرې سخا لوښي کې پی ور وانه شوم دا پی چېرته کې خراب نشي بیا چې عالم چې کم دی عالم د د علم مثال په شان د پیو دی ولې دله چې الله د علم ورکو ولې د د سینه چې سخا خدای ورته علم نه ورچو دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظه وساتئ د ده را سینه پاکه وه دا الله چې کوم دی د علومو دپاره د دې انتخاب کړو وستا چې کوم دی نو دا قاعدې کلي نه تسلیمیږي چې دا خو عام علما تیارې زمونږ عالم دسې د بل ځای عالم چې کوم دی نو دسې او دا خبر هم ذهن کې یاد وساتئ که چېرته بالفرض په یو عالم کې کوتاهي هم ده د الله رسول د هغې طریقه موږ ته هم ښولې ده چې د ده سره تعلق مه پرې کوه بلکې ده ته دعا کوه چې خدایه عالم دین دی خدای د پیغمبر وارث دی خدایا دی چې کوم دی نو راه راست طرف ته راوله دی چې کوم دی د سره تعلق دا مه پرې کوه په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام عجیبه خبره وکړه رسول الله مبارک عوامو ته وی ای عوامو تاسو ته ثبت را العلماء ورثة الانبیاء دا زما چې کوم دی د نبي زما وارثان دي وارثان محمود غزنوي او عظیم فاتح دی محمود غزنوي په یو څو خبرو کې زما چې کوم دی نو شک یو خبره دا وه چې ما خپل تصویر کتو ما د خپل پلار سبق
سبکتگین تصویر کته ما شکلونه مختلف دي زه سبکتگین حلالي بچی ما که حلالي بچی نیما. دویم خبرداره چې علما دا وایي چې العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي. د وارث خو معمولی درجه نه ده دا د علماو پر عوامو کې د خپلې درجې د بړاولو دپاره دا منګړت رواج جوړ کړی دی او که نه دا رواج چې کوم دی نو دی هم دغه شانتې. او بیا بله خبره دا وه چې ما به سوچ کو چې د قیامت په ورځ باندې خو تیاره ده انسان د دنیا نه ځان له هلته رڼا وړي چې زما رب ما ته لارې رڼا کړي او که نه یې رڼا کړي. زه د شپې روان یم زما سره یو شمدان مخکې چې کوم دی په آس باندې روان دی تکه توره تیاره ده. ما یو طالب علم وکتو کتاب یې داسې کولاو کړی دی کتاب کې دننه مستغرق دی مونږ ته خیال هم نشته چې څوک روان دی. ما خپل نوکر ته وې سپوږمۍ د مونږ لارې نو دا شمدان والا دې طالب ته یې کېره چې دی په خپل کتاب وګوري. او بیا چې کوم دی محمود غزنوي وایي په هغه شپه باندې چې کله زه وده شوم د الله رسول راغی د هغه طالب علم په وجه باندې زما درې واړه مسلې چې کوم دی نو حل کړې. د الله رسول ما ته په خپله پاک او رښتونې خوله باندې چې کوم دی نو وې ای سبکتگین بچیه محمود غزنوي ای د سبکتگین بچیه د قیامت په ورځ باندې به الله تا ته ټولې لارې چې دی نو داسې رڼا کړي لکه څنګه چې زما د وارث کتاب چې دی نو رڼا که محمود غزنوي درې مسلې زما حل شوې. نمبر 1 مسله ده د الله رسول چې صادق دی هغه وفرمیل په خپله پاکه ژبه باندې چې ای غزنوي ای د سبکتگین بچیه ما تصدیق شو زه د سبکتگین بچی یم. دویم تصدیق شو د قیامت پر ورځ به الله ستا لارې داسې رڼا کړي. دویمې خبرې تصدیق شو لکه څنګه چې د زما د وارث چې کوم دی نو کتاب رڼا که پته ولګېده العلماء ورثة الانبیاء دا ګورې د انبیا وارث او وارث یې ګورې ښه دا په رسول الله مبارک باندې ګراني ستا وارث ستا بچی دی د دې بچي پوزه هم بهیږي دا بچی په خپو باندې شل ګوډ هم دی دی بچی په سترګو باندې ړوند هم دی. او یو کس راغی د علاقې یو لوی ډاکټر راغی یو لوی معزز شخصیت راغی او تا ته وایي چې ستاره بچی ړوند هم دی دی خو کوڼ هم دی دی شل هم دی دی خبرې هم نشي کولی او تا ته خو پته ده زه یو لوی ډاکټر یم یو لوی ایجوکیټډ سړی یم یو لوی شخصیت یم دا پټی او دا کور دی په ما پسې ولیکه دا شل ګوټ دا ته به ورته څه وې ته به ورته وایې چې ستا ډګریانې تا ته مبارک ستا چې کوم دی نو ډاکټري تا ته مبارک ستا تعلیم تا ته مبارک زما وارث دی که پوزې بهیږي هم زما وارث که دی شل ګوټ دی هم زما وارث که دی ړوند دی هم زما وارث. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل العلماء ورثة الانبیاء دا زما وارثان دي وارثان. او دا خبر هم ذهن کې یاد او ملحوظ ساتئ دا خبر ذهن کې یاد ساتئ چې تاسو د قیامت ورځ شي انشاءالله د الله رسول فرمیل د قیامت په ورځ باندې به یو عالم دین ګناهونه کړي الله به یې راونیسي وګوره تا پلانې ګناه کړو دی به وایي چې او ربه زما نه دا ګناهونه شي الله به وفرمایي غاږ مه کوه خاموشي کې جنت ته ځه ځکه ما چې دنیا کې تاله علم درکو دې دپاره مې نه درکو چې میدان محشر کې تاره خلکو په مخ کې رسوا کم. لہذا الله پاک علم درکړي د سر تاج وګڼئ کار ته والی کنه دلته کې ستاسو په معاشره کې اوسېږي او هلته کې کار ته زموږ مدرسه کې طالبان علي او زموږ مدرسه کې پرون ما تاسو ته وی مختلف علاقو پېښور دېخوا چې کوم دی نو مومند ایجنسي دېخوا کالام نوخار جهانګیرې او شانګله مختلف علاقو نه ماشومان راځي کار به تیزان له هغه علي دین به چې کوم دی نو هغه به تیزان له زده کوي په دې وجه چې دا علما زموږ خیرخواهان دي دا راټینګ کوي د دیونه کاروالی انشاءالله 15 ټیمه چې کوم دی نو په دې جومات کې مونځ کوئ الله به اتفاق او اتحاد راولي او داسې کارونه چې کوم دی مونږ کوشش دا کوو چې نه صادریږي چې په هغې باندې زمونږ یو منګزار ته تکلیف ورورسي هسې نه چې هغه زمونږ جومات ته چیرې د هغې د وجې نه راځي او معاشره کې راسې بګړاو پیدا نشي. د الله رسول چې کوم دی هغه حدیثو مبارکو کې په دې باندې ډېر زیات زور ولګو چې تاسو هغه کارونه کوئ کوم چې اخوت او ورورولي پیدا کوي. الله دې زمونږ اتفاق او اتحاد را نصیب کړي او الله تعالی دې زمونږ جوماتونه آباد کړي. الله دې دغه علماو د سره دا سوري زمونږ په سرونو باندې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.